قربانی دومره اهم عمل دی چې هر پیغمبر تقریبا قربانی کړې ده او هر قوم عیسائیت کې یهودیت کې او دغه رنګ هندوانو کې سیکانو کې د ټولو قومونو کې د قربانی رواج شته خو څوک د بوتانو په نوم علالۍ څوک خاص طریقو سره کوي زمونږ د پاره چې کومه د قربانی طریقه ده دا د خوشحالۍ په طریقې باندې ده د غم په طریقه نه ده او دا شان دا دومره یو لوی تاریخ لري چې نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو یا رسول الله دا قربانی چې من کوو نو دا د څه وجې نه کوو او دا د کوم وخت نه کوو نبی علیہ السلام ورته وفرمایي سنت ابیکم ابراهیم وایي دا خو ستاسو د پلار نیکه د وختونه دا قصه شروع ده ابراهیم علیہ السلام قربانی کړې و مشهوره واقعه ده خو ما تاسو ته آدم علیہ السلام په وخت کې قربانی شوی و دغه رنګ نورو پیغمبرانو هم کړی ده نو قربانی ډیر اهمیت لري نبی علیہ السلام د هجرت نه بعد چې څومره وخت یې کړی تر مرګ پورې قربانی کړی ده بلکې بعض روایت د بخاری کې راځي چې نبی علیہ السلام به 2 قربانیانې کولې 2 یو ورځ انس رضی الله تعالی عنہ تاسو کو یا بعض روایتو کې راځي نبی علیہ السلام وې د اختر مون نشه راووتو نو جابر بن عبد الله سره یو ساروي ویل راوړه دا لالو ویل جی دا د چا د پاره لاله ځکه نبی علیہ السلام بزن خپل ساروي غستو ویل جی دا د چا د پاره ویل دا زما د هغه امتیانو د پاره چې د چا قربانی وس نکیږي زی د اغوی د پاره لالو ما دین اهمیت معلومیږي یعنی اشاره نبی علیہ السلام وکړه د خبره ته چې کوم انسان غریب می خو هغه یو داسې عمل کول غواړي چې زه الله ته نږدې شمه نو د قربانی په ورځو کې د ټولو نه لوی عمل دی نو د امت د پاره نبی علیہ السلام قربانی کړی دا 2 قربانیانې به کولې یو د ځان د پاره یو د امت د پاره یو ځل د علی صاحب نه تاسو شو هغه به 2 قربانیانې کولې چا ورته 2 قربانیانې ولې کې ویل یو د ځان د پاره کوم یو د خپل حبیب پیغمبر د پاره کوم ویل ولی ویل ما ته خپل خوږ پیغمبر د زړه سر دا وصیت کړو چې علی دا قربانی زما ډیره خوښه ده نو که زه مړم شم نو زما د طرف نه ما د پاره قربانی کوا هاي دا څومره د خواهش زمونږ استاد هم خواهشات دي کنه چې ما سره د لینک روزر وي او ما سره چې کوم دی بی ام ډبلیو گاډي وي او زما دي داسې زرق برق جامې او کپړې وي او زه د پلاني زی ته سیل لاړ شم او زه د پلاني ملک ته ټور د پاره لاړ شم نبی علیہ السلام وی علی د مرګ نه بعد هم زما یو خواهش ده کته پورا کولې شو وس او طاقت دیو نو زما د پاره دا پورا کوا ویل قربان سو ویل زما د پاره قربانی کوا نن من په وړو بانو باندې قربانې نه پریدو او ځان ته د پیغمبر عاشقان او دعوه د محبت کوونکی وایو دیو جن یو شاعر وی تعصل محمد وانت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع ویته د پیغمبر د اطاعت او د محبت دعوه کې او د عشق او د محبت او داغه خبره نه مني وستا په عمر مې د قسم وي دا خو د ډېر عجیبه خبرې کې داسې اوته بوته خو څوک نه وي ځکه څوک چې د چا سره مینه کوي نو د هغه هره ادا هغه ته خوښوي او د هغه هره خبره منل هغه ته منظور وي نو ته خبرې نه منې او عشق مې شته نو بهرحال نبی علیہ السلام به خپله 2 قربانیانې کولې علي صاحب ته وصیت کړی او دا شان 2 قربانیانې به یې کولې دغه رنګ نبی علیہ السلام بعضې کسان وایي چې قرباني خو ضروري نه ده که څوک یې کوي ودي کي که نه دی کوي نه دی کوي نه نبی علیہ السلام د طرف نه ډېر اهتمام راغلی مالدار خلکو باندې مالدار څه ته وایي وروسته درته وایم دومره اهتمام راغلی چې یو ځل نبی علیہ السلام ته خبر وشو چې یو سړي د مونځ نه مخکې قرباني کړې ده نو که قرباني ضروري نه وي نو پکار دا دی چې نبی علیہ السلام ویل چې زه بس خیر دی حالانکه د مونځ نه مخکې چې قرباني وکړي
نو هم تا ته ثواب ملاویږي خو د اختر قرباني دي نه کیږي. نو ضروری که د اختر قرباني نه وي خو نبی علیہ السلام به ویلی چې دته هم ثواب ملاو شو بس خیر دی، اسیم ثواب دی، نفلی شی دی او نفلی عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه، بخاری شریف حدیث دی، ویلی چې کومه قرباني د مونځ نه مخکې کړې ده دا به دوباره کوي، او چې چا د مونځ نه بعد قرباني وکړه وایي دا صحیح شوه. نو د دې نه معلومیږي بعض عالمان وایي چې دا واجب عمل دی او یا سنت دی، خو په سنت کې ډېر مؤکد سنت دی، واجب ته نږدې دی. بل مسلمان به دې ته نه ګوري چې دا سنت دی او دا نفل دی او دا واجب دی. مسلمان خو د الله په عشق کې بس یو کار کوي، که هغه نفل وي او که هغه سنت وي. بعضې کسان دا وایي چې موږ به پیسې ورکو که نه او غریبانانو ته د پیسو ضرورت دی. نو تاسو نه تپوس کوم عزتمندو غریبانانو له چې پیسې ورکړي په دې باندې اکثر څه شی علي؟ د خوراک شی اکثر پیدا لیږن، ځکه جامې خو چې یو جوړو کې ټول کال کېږي بیا ضرورت نه پیښېږي، خو د روټۍ روزانه 3 پیرې ضرورت پیښېږي، د خوراک څښاک روزانه 3-4 پیرې ضرورت پیښېږي. بعضې خیټوان هغه 4 پیرې روټۍ خوري او هغوی چې مازدیګر کوي مازدیګر ته هم ناشته وایي دا د مازدیګر ناشته ده. نو روټۍ انسان ته ضرورت ډېر پیښېږي. بیا غریب سړی کاروبار سخت کوي، مزدوري د ده سخته وي، نو ده ته نور هم ډېر ضرورت وي. نو دې وجې نه چې ته به پیسې ورکوم خو دا غوښه ورکړه که نه، هغه غریب نه پیسې اخوا دې خوا شي او نری غوښه نه شي خوړی، ته نری غوښه چیلي ګډان حلال کوه په هغې وخوره او خپل کور کې ته یو تیکه مه ساته چې ډېر د غریبانانو د سره غم دی. نو بهرحال دا اسې بعضې ملحدین هغه خلکو ته ویلی کېږي چې هغوی د قرآن او حدیث تشریح د خپل عقل مطابق کوي، چې د هغوی په عقل کې یو شی راشي وایي صحیح ده، که را نه شي وایي دا اسلام حکم صحیح نه دی، دې ته وایي ملحد یا بعضې ورته زندیق وایي. نو شکل به د اسلام او د دین نه بدلې. ته سوچ وکړه که نه، ستا په قام کې یو رواج دی، د هر سړي په قام کې خپل رواجونه وي که نه؟ د مومندانو خپل رواجونه دي، د باجوړیانو خپل دي او د خاریانو خپل دي او دغه رنګ عزتمندو د بنوالو خپل دي، د عربو خپل دي، د عجمو خپل رواجونه دي. په خپلو رواجونو باندې موږ څومره پیسې لګو. د یو سړي وسم نه کېږي د واده، د سرو وسې نه کېږي، د میخې د حلالولو وسې نه کېږي، خو بیا هم حلالۍ قرباني هلته کوي، وایي ځکه دا زموږ رواج دی. نو دې وجې نه دې قرباني ته اسلامي رواج ویل پکار دي. زمونږ دې سره څه کار چې دا واجب ده او که فرض ده او که سنت ده؟ زمونږ پیغمبر چرته هم نه ده پرېښې، زمونږ دپاره دا غټ دلیل دی. ابراهیم علیه السلام کړي زمونږ دپاره غټ دلیل دی، نورو پیغمبرانو کړي زمونږ دپاره غټ دلیل دی، اکثرو صحابه کرامو کړي د زمونږ دپاره غټ دلیل دی، زمونږ امامانو بزرګانو کړي د زمونږ پلار نیکه کړي د، نو د دې نه غټ دلیل کومي؟ دې ته وایي تعامل. د پیغمبر علیه السلام د وخت نه عمل را روان دی په قربانۍ باندې، نو نور څه دلیل غواړئ؟ صحیح ده؟ تعامل ډېر لوی دلیل. دغه رنګ یو بل حدیث کې ډېر وعید راغلی، وعید دې ته وایي سخته خبره، او په سنت او په نفل باندې سخته خبره پیغمبر نه کوي، ځکه خو اختیاري شي که نه، که کې وکې که نه کې مه کوه. فضیلت بیانوي خو عذاب یا وعید پې نه بیانوي. او قرباني نه کولو باندې نبی علیه الصلاة والسلام سخته خبره کړې ده، ویلې چې د چا وس کېږي ولم یضحي او دا اضحیه نه کوي، قرباني نه کوي، براق نه کوي، نو فلا یقربن مصلانا، وی بیا دې د سره زمونږ عیدګاه ته دې بلکل نه راځي، زمونږ جوماتونو ته دې بیا نه راځي. جومات ته په کومو سترګو راځي چې قرباني نه ده کړې، چې وس یې کېږي. بهرحال عزتمندو د مړو دپاره انسان کولی شي، ځکه نبي علیه السلام په خپله د مړو دپاره کړې ده، د امت دپاره. د نبي علیه السلام بعضې امتیان مړو او بعضې ژوندي او بعضې پکې لا پیدا هم نه و، هغې دپاره یې کړې وه، ځکه چې امت دپاره یې کړې وه، دا ټول د نبي علیه السلام امت دی. نو دې وجې نه په هیلو بانو باندې مه کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي، وایي د اختر په ورځو کې د قربانۍ نه زیات ثواب په یو عمل کې هم نشته. یو سړي مثلا 50,000 روپۍ ورکړي، پیسې تقسیم کړي، یو سړي په 100,000 باندې براق وکړو او قرباني وکړه. بچیا خبرې مه کوه که نه، څه عجیبه انسان یې ته یار، کړتې مه کوه که نه.
نو عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم انسان 100,000 روپو قرباني وکړه د دې ثواب دا غي نه زیات دی ځکه په دې وخت د قرباني نه زیات بل ثواب بل څه کې نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کله یو بنی آدم قرباني وکړي د قیامت پر ورځ بده د قرباني ده چې د الله په مینه کې او د پیغمبر په مینه کې کړی ده او د الله د رسول محبت او په عشق کې د قرباني کړی ده د پیغمبر یې منلی دي نو دا قرباني به د قیامت پر ورځ الله سره د خکرو سره د خنګرو او سره د ویختو راپورته کی او د په عمل نامه کې به کیږي تاسو مرلوي خبر به نبی اسلام نه تاسو شو یا رسول الله په باز زناورو باندې خو ویختنی پاغي باندې پشمی نو په پشم کې خو ډیر نری نری ویختی نبی رسول الله والسلام فرمایل چې په یو ویخته باندې به یو اجر ملایويږي نو صحابي وی چې یا رسول الله چې په کوم باندې پشم وی اون او پشم وی نو دا غي به حسابي وې دا غي په هر ویخته باندې بم یو نیکی ملاوي نو په یو زناور باندې لکه په ګډه کې په کروڑونو ویخته بغیر انسان حسابول هم نشي دومره ویخته دی وجه عزت منو نبی اسلام بقرونها واسفارها وې دغه قرباني بدې ټول سيزونو سره روچته شي او ستا په عمل نامه کې به واچول شي نو هیلې بانی نه دي کول پکار